محترم عزیزان و الله تعالی په دې خپل بندګانو باندې ډیر زیات او بشماره انعامات او نعمتونه کړي دي. بعضی انعامات اغا ظاهرا شکل و صورت داغي په نظر باندې راځي او بعضی داسې نعمتونه دي چې د هغې شکل و صورت انسان ته په نظر باندې نه راځي. الله تعالی انسان ته د جسم دا غټ نعمت ورکړی دی او څومره نعمتونه چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې کړي دي نو دغه نعمتونو احسان چې دی هغه الله تعالی په خپلو بندګانو باندې نه دی جتلاو کړی. الله تعالی خپل بندګانو ته د سترګو یو غټ نعمت ورکړی دی. د غوګونو نعمت الله تعالی ورکړی دی او بیا دغه غوګونو هغه کار چې کم دی هغه اوریدل چې دي دغه لوی نعمت الله تعالی ورکړی دی انسان ته. او بیا دغه شانتي دی غوګونو کې الله تعالی هغه تاثیر یې خو دی د اوریدلو هغه نعمت الله تعالی ورکړی دی انسان ته. دغه شانتي الله تعالی انسان ته لاسونه او خپې ورکړي دي او د هغې هغه کم کار چې دا کوي کم ډیوټي چې د دې دا هغه نعمت الله تعالی ورکړی دی خپلو انسانانو ته خپلو بندګانو ته. خو دغه نعمتونو احسان الله تعالی په خپلو بندګانو باندې جتلاو کړی نه دی. یو داسې نعمت چې د هغې احسان الله تعالی په خپلو بندګانو باندې جتلاو کړی دی او د دغې جتلاوالو دپاره الله تعالی د قرآن مجید آیت مبارک نازل کړی دی کم چې ما ستاسو مخې ته عرض کو. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې تحقیق په مؤمنانو باندې غټ نعمت ما دا کړی دی چې په دې کې ما پیغمبر پیدا کړی دی رسول مې پکې لیږلی دی او باقاعده د دې احسان چې دی هغه الله تعالی جتلاو کړی. د نبی علیه السلام نه مخکې ډېر پیغمبران راغلي و دنیا ته خو نبی علیه السلام چې کله راغی دنیا ته او بیا په هغې باندې چې کوم کتاب نزول وشو نو څومره مخکې کتابونه چې الله تعالی نازل کړي و هغه ټول منسوخه وګرځېدل د دې قرآن مجید د برکت د وجې. دنیا ته الله تعالی پیغمبران رالیږلي د دې نه مخکې خو نبی علیه السلام الله تعالی سید الانبیاء وګرځاو دنیا ته راولېږو امام الانبیاء وګرځاو دنیا ته راولېږو خاتم الانبیاء وګرځاو دنیا ته راولېږو. دا مقام مرتبه او درجه الله تعالی صرف دغه یو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم جناب محمد رسول الله هغې ته ورکړې ده. او قابل غور خبره دا ده او په ذهن کې د یخودو نکته دا ده چې څومره پیغمبران راغلي دي دنیا ته د هغې د دنیا ته د راتلو نه بعد د هغې تذکیرې په دنیا کې خلکو شروع کړي دي خو دغه مقام او مرتبه دغه امام الانبیاء دغه خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ته دغه مقام او درجه ورکړې وه چې د نبی علیه السلام د دنیا نه د راتلو نه مخکې هم خلکو د هغې تذکیرې کولې.
په دنیا کې تیاره وا د جهالت زمانہ وا څوک بچا برداشت کولای نه شو د دغه تیری د ختمولو د پاره الله تعالی یو روشنی راولې غلا یو رڼای راولې غلا کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کیناستو سو صحابه او سب دغه ټولی کې ناسو اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله په دغه وخت کې کفار قریش چې څومره خلک وغام ناستو په دغه ټوله کې په دغه مجلس کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم تشریف فرماو دا اعلان چې کله وشو نو صحابه کرام هم دا خبرې اترې شروع دغه کفارو ته په دې باندې ډېره زیاته سخته غوسه ورله چې مسلمانان خلک شانتي خلک او دیو د اسلام او د دین پرچار شروع مخکې خو به پټ پټ کا او اوس چې دین وغه راجم شو په یو आवाज باندې هغه د دین د سربلندۍ اعلان وکړ دغه کفار چې څومره دا راجم شو دا مسلمانان دغه ټوله چې کوم په دې باندې د وهلو او دا غي د شړلو کوشش شروع او څومره صحابه چې ناسو هغه وهل او وې ټکول تکلیفونه او ایزاګانی وته ورکړلې بعضی صحابه خلال کورونو ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې غیراله او ټول پچما باندې هغه ته ډیر زیات تکلیف ورک او ډیر زیات هغه واه دومره پوری واه چې داغه د مخ مبارک نوینه شروع شولې داغه د پوزې مبارک نوینه شروع شولې دومره تکلیف وته ورک او تر دې پوری چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بهوش شو پاغزه کې او راو غرزه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا یو غلام نو یا داسې وړوکې ورکوټه د قبیلې نه داسې یو کس نو چې یاره خلک پیراله وای و دا د دې خپل قبیله و او د هغې قبیلې د سردارانو نه یو غټ سردارو خو ایمان یې راوړی او اسلام یې راوړی او مسلمان شوی دیو چې په دا ظلم او تشدد شروع کړ بیا د هغې قبیلې دغه خلک چې کوم راغی اگر چې کافرانو خو سردار خو د هغې دې کور ته ویوړ او د سحر نواله تر مازیګره پورې دا بېهوش و خبرې نشوې کولی دومره زیاتې وهلی او تکلیف یې ورکړی کله چې مازیګر د سترګې وغړېدې او سترګې کولاو کړې او په هوش کې راغی نو د ټولو نه اولې تپوس وکړه چې زما محبوب او زما معشوق او زما جانان چرته زما محبوب چرته دی هغه په کوم حالاتو کې دی په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې مجلس کې د دې سره تشریف فرماو هغه ته پته ولګېده چې دی کې خو ظالمانو کفارو هغه تشدد وکړ ظلم یې وکړ هسې نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسېدلی کله چې دا خبره وکړه نو هغه وخت کې د ده نه هغه کم کفار کم د دې د قبیلې خلک چې هغه ته غیر چاپېره ولاړو خپل خپلوان هم ولاړو مور هم ولاړه وه دا خبره چې د وکړه نو هغه خلک ته د د ملامتیا د پاره جدا شو ولاړه ته چیرې دی لږ ملامت شي چې د دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د وجه خو تا ته نن دا تکلیف درکړی شو تا چې کوم نه ستا د مخ مبارک نوینې لاړې ستا د پوزې مبارکې نوینې لاړې تا دومره بېهوشي وکړله د دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام د وجه خو تا ته دا تکلیف درکړی شو دغه خلک تلاړ د ملامتیا د پاره خود بیا هم دا आवाज لگاو چې مال د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر راوړی موري وتسو داسي نرم خوراکم تیار ک شوبې وته راوړی
ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې کله مخې تکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما دې پر رب د ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې ما د خپل محبوب د خپل معشوق چهره انور معنی لیدلې د هغه خوبصورت چهره معنی لیدل نو زه د دې وبونه یا د دې خوراک نه وسکم د سحر نه د ماښام مازیګره پورې بې هوشه دی بیا هم دا आवाज لګی نو مور یې ورته ووایي چې مونږ ته خو د هغې خبر نشته دی اوس په څه کوو دی ورته فرمایي چې داسې چل وکئ چې لاړ شئ د عمر رضی الله تعالی عنہ لور ام جمیل د هغې خوا ته لاړ شئ او هغې ته د دې خبرو خبر شته د هغې نه دا خبر معلوم کړئ او ما ته راوړئ مور خو مور اگر چې په دغه وخت کې د مور مسلمانه نه ده کلکه کافره ده خو بچی او مور موري د زړه غوښې دا روانه شوه لاړه هلته چې کله ورسېده نو هغې ته یې ووایي چې زما بچی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه پریشانه دی وایي چې ما له نبي علیه الصلاة والسلام خبر هغه راوړه لازمي دی هغه هم ویلې ده چې هسې نه که زه ورته خبر ورکړم او بیا دا کفار چې کوم دی دا ما ته تکلیف راکړي او ظلم را باندې وکړي هغې وایي زه خو نه پېژنم ابوبکر صدیق اگر چې پېژاندی مسلمان رو وی زه خو نه پېژنم او داسې چل وکړه چې تا ته به بل څوک یاده کړي د هغې خواله لاړ شه هغې وی نه ته یې راته یاده کړي نو هغې ورته وفرمایل چې ټیک ته دومره اصرار کې او دومره خفه کېږي په خپل بچي باندې زه دسه روانېږم او زه دسه ځم دا اوسه لاړه کله چې کور ته ورننوته ابوبکر صدیق باندې د دې نظر پرېوته او د هغه حالات یې ولیده په هغه باندې چې کوم ظلم او تشدد شوی و هغه یې ولیده نو د دې د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې جاړي ابوبکر صدیق ورته فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام خبر راله راکړه هغې ورته وفرمایل چې نبی علیه الصلاة والسلام سلامت دی او ټیک دی برابر دی د هغې نه بعد هغه خوشحاله شو وی چې اوس خامخا زه به ځمه د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت له د هغې خوا ته به ځمه دیو روان شو لاړه چې کله ورسید د نبی علیه الصلاة والسلام حجرې مبارکې ته صحابه کرام هم تشریف فرما دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظر چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې پریوته نو به اختیار د سترګو نه اوښکې شروع شوې او صحابه کرام هم په جړا شو نبی علیه الصلاة والسلام هم په جړا شو د د ظلم او د تشدد د وجې او دا خبره دا اعلان وکړ چې زما د پر رب د ذات باندې قسم وی کله چې زما نظر په د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه چهره انور باندې ولګید نو زما هغه درد تکلیف او هغه تشدد هغه هر څه ختم شو سحر نواله نمازیګر پورې بې هوشه دی چې کله نظر د نبی علیه الصلاة والسلام په چهره مبارکې باندې پریوزي نو هغه درد تکلیف هر څه هغه ختم کړي او به نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړ چې دا الله رسوله زما د مور د پارام دعا وغواړه چې دا مسلمان شي نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د مور د پاره دعا وغوښته چې الله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مور هغې ته مسلمانه کې اسلام ور نصیب کړي کله چې دعا وغوښته شو هغه مسلمانه شو اگر چې دومره کلکه مسلمانه و چې ابوبکر صدیق به کله د کور نه بهر ته راووته بیا به راغی تپوس پې تکاو چې چرته هغې به وی چې نبی علیه الصلاة والسلام نو هغې ته به راټبې او خبرې به ورته کولې او دومره کلکه کافره وه خو بیا هغې اسلام قبول کړ زما محترم او عزیزانو دا تکالیف او دا مصیبتونه هغې د څه دپاره برداشت کړي دا چرته په یو بادشاهۍ باندې جنګ یا چرته په مال دولت باندې جنګ هغې وکاو نه
هغه صرف د لا اله الا الله د سربلندۍ لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عشق کې هغه دومره ډوب شوی او دومره مستغرق شوی چې هغه په دغه باندې خپل ځان ته نه کاته، خپل اولاد ته نه کاته، خپل مال بچو ته نه کتل او باغی باندې خپل سر قرباناو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه باندې چې کوم تکالیف برداشت تیر شوی په ګرمو شګو باندې باغا سملولې شو، کانی به وته ګرم ګرم په سینه باندې کې خودلې شو، داغه په خپل باندې صرف یو لفظ راته الله احد الله احد، الله یو ذات دی، الله یو ذات. دا تکالیف هغه د څه لپاره برداشت کړ؟ د دین د سربلندۍ لپاره هغه دا تکالیف برداشت کول، د خپل ځان پروا نه کول. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لار باندې تیریږي، په بلال رضی الله تعالی عنہ باندې دغه شان ظلم شروع دی او دومره ظلم به پاغي باندې وکړو چې کم زخم کم درد چې به وته ورکړی هغه چې بکله روغېده نو پاغي کې به وته بیا شګي واړو دی ګرمي شګي په لار باندې تیریږي د تدا ظلم او تشدد په دې باندې کوي. ابوبکر صدیق چې کله دا ولید د خواته وتراغه وی چې دا غلام ما ترا کوي په ما باندې را خرڅ کړي، قیمت هغه پختنه ته وکړه، قیمت تو تاغیو ډیر زیات وی، کور ته لاړ پیسې راوړل، پیسې وته حواله کړې په خندا شو چې ابوبکر ته خو مونږ ډیر زیات هوښیار غنلې، ډیر زیات مخیار غنلې، او دا خو یو داسې غلام دی چې دا کارم نشي کولی او صرف بس په ګوټ کې پروت دی، الله احد د الله نوم یادوي، دا تا د څه دپاره واغسته؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مسکی شو، په دې کې چې کم کمالات پراته دي هغه تاسو ته پته نشته دی. کور ته راوسته بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې ابوبکر زه تا د څه دپاره اغستی یم؟ که چېرته د کار دپاره دې اغستی یم نو خدمت راته ښایي چې خدمت ته لکومه، او که د الله د عبادت دپاره دې اغستی یم نو ما خپل رب ما ته پرېږده چې زه د هغې عبادت کوم. رسول الله مبارک هغه آزاد کړ او د دغې ازادۍ په بدله کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو عجیبه جمله وفرمایله چې ابوبکر زمونږ سردار دی، ابوبکر زمونږ سردار دی او دا کوم غلام چې آزاد کړی دی دا هم زمونږ سردار دی. دا د دین د سربلندۍ لپاره مال ته نه کات، خپل جانونو ته نه کتل. حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ باندې چې کوم ظلم او تشدد پاغي باندې دغه ظلم او تشدد کې هغه شهید کړی شو او داغه کور والا حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها پاغي باندې چې کوم تشدد او په کوم ظلم باندې چې هغه شهید کړی شو دنو داغه مثال پیش کېدی نشي. راوستل ابو جهل ولاړ دی، هغه حکم وکړ چې یو وخت په یو اوخته وتړی بل خپې بل اوخته وتړی، اوخته خپې وتړلې شوې او سملولې شوه او حکم یې وکړ چې اوښانو ته اوس چې دی نو لارې کولاو کوي چې دا ځي. اوښ ډېر پهلوان سیز دی، کله چې د اوښانو ته هغه لارې کولاو شو او روانې شوې نو د حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا خپې لږې لږې کولاو داسې کولاوېدو طرف ته روانې شوې نو د سترګو نه یې اوښکې وبهېدې. ابو جهل ورته راغی وایي د خپل دین نه واوړه او ډېر زیات په بېدردۍ سره چې کوم دی نو تا زه شهیده کومه او د دې تکلیف د وجې نه خو ته جاړې اوس دغه نشي برداشت کولی. هغه ته په جواب کې عجیبه جمله فرمایي چې زه د دې تکلیف د وجې نه جاړم، زه خفا او زما د سترګو نه دا اوښکې د دې وجې نه روانې دي چې په ما کې خو داسې یو پوټس کې شانتې سا دی دا به ننوځي، خو زه خفه په دې باندې یما چې زما په بدن باندې څومره ویښته ولاړ دي
چې دومره ساګانی په ما کې وې او دومره پیری زما چې کم دی په دغه تشدد او په دغه درد سره زمانه سا ختلې وې د الله تعالی د دین د سر بلندۍ لپاره. زه خپه په دې باندې یم چې دومره پیری زما د وجود نه زما د جسم نه دا سا چې کم دی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی د دین د سر بلندۍ د هغې د قربانۍ دپاره زما سا داسې ختلې. محترمو عزیزانو داسې هغوی تکالیف برداشت کړي د دغې دین د سربلندۍ دپاره او بیا داسې صحابه جوړ شو په مزه باندې اسلام چې کوم دی هغه ترقي کوله. داسې صحابه جوړ شو. یو واقعه زه تاسو ته ذکر کوم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ سے مار کا کراتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے. رحمت عالم نے فرمایا کوئی گستاخی تو نہیں کی. عرض کرتے ہیں نہیں حضور کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ مشرکہ ہیں. میری والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے. میری والدہ نے آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت پر ایمان نہیں لائی. جب میں آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ میں نے عرض کیا ماں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبریل امین بھی اپنی حاضری یقینی بنا کر حاضر ہوا کرتے ہیں. میری والدہ جوش میں آ گئی، میری والدہ غصے میں آ گئی. اس نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا. رحمت عالم نے فرمایا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ عرض کرتے ہیں عقل و آخرت کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر. عقل و آخرت کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر. جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ صرف تیرا گھر نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا. میری والدہ جوش میں آ گئی، میری والدہ غصے میں آ گئی. اس نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا. رحمت عالم نے فرمایا پھر یہاں کیوں آئے ہوں؟ یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. عرض کرتے ہیں حضور اپنی والدہ کا ایمان مانگنے آیا ہوں. اللہ سے دینے والے سے مانگ لیجئے جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کی وہ میری بوڑھی ماں پر بھی رحم کر دے. رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے. اللہم اہد ابی ہریرہ، اللہم اہد ابی ہریرہ. یا الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر. یا الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر. ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج اتنا تیز دوڑتا چلا جا رہا ہے. کسی نے دامن پکڑ کر کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مجھے مت روکو، جانے دو مجھے. گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی. اندر سے بوڑھی ماں بولی من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں ماں اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں ہمت ہے، اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں طاقت ہے تو ابو ہریرہ آپ کا بیٹا پھر مار کھانے کے لیے حاضر ہو چکا ہے. اندر سے بوڑھی ماں بولی کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا بیٹا.
ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میری ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ میرے آقا کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ جب دروازہ کھولا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، میں نے اپنے ماں کے سفید بالوں کی طرف دیکھا تو میرے ماں کی سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگ گئی اور میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی کیا زندگی ہے کہ حضور کے غلامی سے دور گزر رہی ہوں، وہ بھی کیا زندگی ہے جو حضور کے قدموں سے دور گزر رہی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں عقل و آخرت کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و آخرت کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ حسن یوسفی کو دیکھنے والیاں تو انگلیاں کٹواتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا جو دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں۔